په یو انډه باندې اولاد کیږي، ټیک ته چې اولاد پې کیږي، خو دې سپرم کم جوړېدلی. دویم انډه کار چې ورکړي دي د بربهامه هلک ډېر میډیسن اخلي، د انډه ډېر زیاته ګټه وي. دا یو د بله د هغې اکه شانته کې متبادل وړه وي ورسره، دا سپرم د ده بې بیلنسه جوړېږي. مونږ په یو مقدار باندې ولاړ یو ټیسټ وکړو یو شان راځي، بل ټیسټ وکړو بل شان، په یو ځای باندې ودرېږي نه. یا داسې کسان هم وي چې د دې صرف صفر راځي، موږ د دنیا علاجونو کوو اکه شانته کې زمونږ چې ټیسټ کوو نو صفر راځي. د دې شاته چې کوم دی پس منظر وي او بګوري چې دا وجه څه ده، اکه وجه چې ختم شي بالکل ټیک کېږي ورسره. که د رګونو بندې شو، که د انډو وړوکوالی چې خپله مسله هم نه خولي چې لکه ستا د مسله یا د ستا د صفر چې کوم راځي دا ولې راځي. باقاعده ورته مونږ وګورو چې علاج د کڼې غورځېدو کې چې په 7 ورځو کې ستا کڼې ختموي. باقاعده زخم دپاره چې کوم دی نو بیا به هغه تاسو لږ علاج جاري ساتئ میاشت یوه نیمه، او الحمدلله دومره تیزترین علاج دوباره به ستاسو کاڼې هم نه کېږي، ګرده به د خپل حالاتو ته الحمدلله هومیوپیتک تاسو داسې مریض به نه لیدلی چې د بواسیر ټیک شي بار بار ورته مسله شروع شي، بس د جړ نه دره مسله ختمه. خلکو کمنټو کې داسې وي چې انډ د غټېدو چانسز بالکل نشته. باقاعده زه ورته ثبوت خولی شم چې ته په دوایي نه پوهېږې د هغې زه نه یم ذموار. ما سره الحمدلله چې کمې نسخې دي کمې دوایانې دي په دې باندې الحمدلله موږ 100% بالکل مطمئن یو مریضانو ته ورکوم، بالکل 100% رزلټ ورته میلاویږي او بغیر سایډ افیکټه. داسې دوایي نه تاسو ته څوک وښي چې د هغې نقصان هم نه وي او پیدې 100% وي. بالکل زه وله بالکل چیلنج ورکوم راشه بس ما سره کښېنه، زه به د باقاعده کیسونه ښیم، ته کیس رالېږه الله پاک به ټیک کړي. ټیکول نه ټیکول دا د الله پاک کار دی. 100% رزلټ میډیسن به ورته ورکوو، 100% به بالکل الله پاک ټیک کړي انشاءالله. چې زنانو منسس ډسټرب شو د دې وزن به سیوا کېږي ورسره، د دې نسوان حسن به خرابېږي، د دې په مخ دانې ویښتو یا د دې په مزاج کې چې کوم دی غوسه اینی ټایم دې ته به غوسه راځي. یا زیاتره داسې زنانه وي چې د دې خپل نور چې کوم سیسټم دی هغه ورسره خرابېږي، چونکې بعضې خبرې داسې دي چې په میډیا باندې نشي ویلی. بعضې هر خبره وي لکه ګیرې ته وګوره خبرې ته وګوره. عموما زیاتره دا تکالیف خلکو ته موجود وي. ولې دا ګیرې ته ولې وګوره جي دا خو پکار دي که نه. اوس زه به یو مثال خلکو ته ورکوم، وایي مونږ چې کوم دي که نه لاړ شو بازار ته، نو چې د زنانو د پردې سامان الو ځان راته بد ښکاري، او چې د زنانه خپله لاړ شي او بازار کې الي او سړو ته پردو سړو ته وایي نو یو قسم پې بد نه ښکاري. د معاشرې ته مونږ اریان یو، دا خو علاج ښایو دی کې، خو بیا هم پکې داسې کمزاته خلک شته چې هغه وایي چې شیخ یې ګیره دی، نو ته زما په ګیره باندې څه کې. حقیقت درته ښیمه مسلمانه د دنیا هلکان د شرم د وجې ویلی نشي، الله والا اولاد نه ورکوي، علاج یې کولی نشي د شرم د وجې. ما ډاکټر صاحب ته یې ماله ثبوتونه راکړه چې تا سره زه کومې ویډیوګانې کوم، ما ته هغه کسان وښایه چې ښه شوي دي که نه یې ښه شوي. ډاکټر صاحب وایي ما سره زیاتر د مردانه طاقت خلک ښه شوي دي، وایي هغوی په 1 کروڑ باندې هم ویډیو ته نه راځي، ولې هغوی خپل عزت ته ګوري. که وایي هلکه چې د مردانه کمزوري وه داسې څوک میډیا ته راتلی شي. ډاکټر صاحب د هغې د وجې ما سره انټرویو کا چې وایي څومره ثبوتونه وی زه په پرسن کې درته درکولی انډه غټه وي یا یو وړه وي، دم چې کوم دی غټ پرخ دی یا زیاتر د انچمن کې زیاتر علامات داسې وي چې هغه زیات پرکونه د زنانو هم کېدی شي د نارینو هم کېدی شي. نن سبا چې وګورئ تاسو چونکې خوراکونه هغه شانته کې وي نه، نو مختلف قسم له کمزورتیاګانې چې کوم دی نو دا په وجود کې راځي. په ځوانانو کې زیاتر چې کوم دی د بې اولادۍ غټ کسر چې کوم دی نو دا د منې کموالی دی، یا داسې وي چې د دې رګونه بند دي ورسره، یا د دې د مني چې کوم دی دا ډېره زیاته کمه راځي د وجوهاتو په بنا باندې، یعنې هارمون کمی په وجه باندې راځي، یا په انډو کې چې کوم دی د کمزورتیا وي ورسره. عموما زیاتره داسې وي په ځوانانو کې چې د دې د سپرم او خاص وجوهاتو په بنا کم راځي، کنې هېڅ په مثال عام جرنل کمزورتیا کې داسې هېڅ خبره نه وي. سپرم بالکل په خپل ریټ باندې بالکل برابر راځي، 55 60 70 پورې چې کوم دی نو بالکل برابر راځي. څه کمزورتیاګانې داسې راشي، څه مرضونه داسې راشي چې د هغې په وجه باندې د بچي یا د در اسپرم چې کوم دی د اولاد د ماده دا کم شي ورسره. الحمدلله چې دې کې هر قسمه وجوهات دي، که د سپرم وجه وي، که د انډو وجه وي، که د رګونو د بندش وجه یا د مني کمزوري وي، یا په دې کې جراثیم یو خاص قسم له هغه د اولاد د جراثیم خوري ورسره، پس تل ورته ویل کېږي چې کوم دی نو دا د دې سره د ټایمینګ چې کوم دی دا ورسره کمزورتیا چې کوم دی دا ورسره هم راځي، یا د شوک لیول چې کوم دی دا ورسره هم کمیږي ورسره. شکر الحمدلله په هومیوپیتک طریقې علاج کې د ټولو مسایلو ډېر بهترین او 100% علاج موجود دی، هغه بغیر څه نقصانه. ډاکټر صاحب دا راته وایي که نه جي کومه چې د انګریزي دوایي ده که نه هغې سره انسان ډایرکټ ښه کېږي، د هومیوپیتک ما اورېدلي چې وایي دا ډېر زیات په مزه کار کوي، د دې وجه څه ده؟ دې ته علاج بالضد ویل کېږي په بعضې مسایلو کې، یعنې زه به دا ووایم چې هغې علاج ناکامه دی. ناکامه به دې وایي چې د غټو مرضونو علاج پکې نشته. په بعضې علاجونو کې ډېر زیات تیزترین علاج یعنې په فسټ ایډ کې ایمرجنسي کې د دې ډېر ښکلی بهترین کار کوي. واحد دا علاج دی چې دې کې ډېر ښکلی زر کورج پکې کېږي، یعنې ایلوپیتک طریقې علاج. په غټو ډیزیزو کې یعنې کرانیک ډیزیزو کې داسې مرضونو کې چې هغه د ډېرې مودې داسې را روان وي، په دې کې د هومیوپیتک طریقې علاج چې کوم دی دا ډېر زیات کامیاب دی.
زه به تاسو ته یو څو قسمه مرضونه وایم چې د هغې کې په انګریزي علاج کې چې تاسو وګورئ یا نورو علاجونو کې وګورئ نه صرف عارضي دوایانې به وي د ختمېدو چانسز پکې نشته. څنګه چې د جوړونو مسایل دي د ګردو د کاڼو یا د زخم یا د پړسوب خبره ده پکې زیاتره داسې وي چې هغوی د ګردې وله واش کړي. په هومیوپیتیک طریقه علاج کې د واش نه چې کم دي نو هم بچ کېږي ورسره ګردې خپل حالاتو ته هم راځي دې کې کاڼی وشي مستقل داسې دوی پکې شته چې دا کاڼی پکې دوباره نه کېږي. ثبوتونه راسره موجود دي. زه به تاسو سره بیا شیر هم کم الټراساونډ یې دوباره کړی دی چې لکه زما بار کاڼي کېدل الحمدلله بس هغه مسله ختمه شوې ده. په سپورت زما سروالې بروالی د سر درد مې مکمل ختم شوی دی ورسره. داسې وي داسې کسان چې دي د یوریک اسید په مرضونو کې اموختي بچ دوایانې خوري د یوریک اسید دردونه د پړسوب د خپو ده دا ټیک وي که دوایانې نه خوري مسلې ورته بار شروع کېږي. هومیوپیتیک کې د دې مستقل علاج موجود دی. زیاتره کسان تنقید کوي چې دا تاسو کومې خبرې کوئ دا داوی دي او څوک وي دا دروغ دي څوک سوي مختلف کمنټس پکې راځي. زه به دا وایم چې هومیوپیتیک طریقه علاج دومره بهترین او کامیاب طریقه علاج دی چې لکه زیات علاجونه کو تاسو وګورئ نو د هغې نقصانات هم هغه شانته کې ډېر زیات وي. خلک به پکې سټیرویډ ټیک ته چې استعمالي خو موږ الحمدلله د دې خبرو نه مکمل پاک سنګل ریمیډي ورکو ساده ښکلی بهترین علاج ورکو. په مرض ځان پوه کړو د مرض مطابق دوایانې ورکو دغه ته خپل ټایم ټیبل خو دونه پورې استعمال کړي انشاءالله بس مستقل مسله به دی. الټراساونډ چې کم رنګین الټراساونډ دی د انډوسکروټل دا ورته وکړو په هغې کې د رګونو بندش چې راشي نو باقاعده هغې کې موږ ګریډ ګورو چې دا په کم کنډیشن کې دي 1 2 3 4 5 په پورې دي. زیاتره اپریشن ورته هم یاد کړی دی. زیات ډاکټران داسې وي چې دې خبرې علاج بغیر اپریشن ناممکنه دی. موږ الحمدلله علاجونه کوو باقاعده ثبوت سره به تا ښیم چې رګونه بحال شوي دي کومه د منې دا دی کوم د اولاد دا سیسټم دی د مو سره بحال شوي دی ورسره. داسې وي چې دوی د بواسیر یادي چې موږ یو پر اپریشن وکړو بیا کیسې پیسې ختمي به دا مریض بس 15 منټ کې بس نیمه ګنټه کې اپریشن دی بس خبره ختمه. خلکو شل پیرې 15 پیرې شپږ پیرې څلور پیرې اپریشن یې کړي بار ورته دا مسله جوړېږي. الله ډاکټر صاحب ډېر کسانی پریشان دي چې زمونږ په ګردو کې کاڼي دي او هغې دپاره هغه ګرځي ډېر خو په دې هومیوپیتیک کې وایي داسې علاج ته چې هغه دوایي وخوري نو یې سره الله تعالی په 10-15 دن کې دننه هغه 10 mm کاڼې 12 mm کاڼې ختمېږي. دا ستاسو علاج بالکل داسې ده پوره کاڼی وي بالکل په 7 دن کې چې کوم دی د کاڼې غورځېدو چانسز بالکل 100% به ورسره غورځېږي. دومره داسې وي چې هایډرونیفروسس ورته کېږي ګرده پړسېږي ورسره. بهترین علاج په دې باندې دی چې خپله ګرده به دې بحال شي تا ته چې کمې کمزورتیاګانې درد د ملا درد کې دی ډېر پریشانه وي یا د میچازو له سوي نه چې کوم دی ډېر زیات پریشان په 10 منټو کې دی 2 پیرې میچازو له لاړ شي ګنټه کې داسې یا د شپې د خوب بالکل خراب وي ورسره عموما یخنۍ ګرمۍ کې یا دته لږ د اوبو کمې راځي د ګردې ملا او تشو میچازو تکلیف بار شروع کېږي ورسره. انشاءالله بهترین علاج دی ورسره باقاعده ستاسو چې کوم ارګن دی دا سیستم دی بالکل بحال کېږي ورسره. الله ډاکټر صاحب ډېر کسان داسې هغوی پریشان چې بی مونږه شوګر دی د شوګر د وجې د مردانه طاقت هم کمزوري کېږي. دا کار دی خو په شوګر کې داسې وي چې دې کې څه خاص قسم له کمزورتیاګانې راځي خصوصا د پټو کمزورتیا پکې ډېره زیاته راځي. په شوګر کې مردانه کمزورتیا بالکل نیغ په نیغه ولاړه وي. زنانو ته چې کوم دی نو بانچپن ورته ودرېږي د مینسس تکلیفات چې کوم دی دا ډېر سردردي وي د زنانو لپاره چې دا مینسس د دې په ټایم باندې نه راځي د دې غونډ وجود ورسره بېګاړ راځي. بالکل دغه شانته کېده چې تاسو ته هر قسمه ثبوت درکولی شم. الله پاک ورسره څونه مریضان چې کوم دي باقاعده ټکي زیاتره د بې اولاده مسلو کې چې کوم دي نو ډېر پیچیده مسایل داسې دي چې هغه خلک د خپلې ښځې نه پټ ساتي. مونږ ته راشي خپل حالونه راته وایي او هغې مطابق ورته مونږ هغه شان علاج ورکوو. الله پاک دغه شرم او دغه ټول هر څه چې کوم دی نو هغه برابري ورسره د هغې ختمېږي ورسره. ډاکټر صاحب رابطې نمبر وایي ایډرس راته وایي. زمونږ د رابطې نمبر دی 0315 710 97 ایډرس زما درې کلینیکونه دي الحمدلله. پېښور کې د خالي او اتوار په ورځ د لزاک روډ باندې یو رنګ روډ کبوتر چوک سره فاطمه هومیوپیتیک میډیکل سنټر په نوم باندې. دې نه علاوه په تیملګر کې زما هسپتال دی ایلایډ هسپتال په نوم باندې او بایپاس روډ باندې ایلایډ هسپتال ډیل وی بلډینګ د الحمدلله صحت کارډ هم سره د غټ هسپتال دی. اتوار په ورځ د سهار 11 بجو نه تر 4 بجو پورې وي. په مردان کې زما کوم سنټر دی نو هغه په شاه هومیوپیتیک میډیکل سنټر په نوم باندې سهار 9 بجو نه واخلې تر ماښام ماسخوتن اذانه پورې وي او پیر منګل بود جمعرات ګل نه شروع زیارت پر اوس پکې ځان ناسم بخبله. خبره ده چې زنانو منسس ډسټرب شو د دې وزن به سیوا کېږي ورسره د دې نسوان حسن به خرابېږي د دې په مخ دانې ویښتو یا د دې په مزاج کې چې کوم دی غوسه اینو ټایم دې ته به غوسه راځي یا زیاتره داسې زنانه وي چې دې خپل نور چې کوم سیسټم دی هغه ورسره خرابېږي. چونکې بعضې خبرې داسې دي چې په میډیا باندې نشي ویلی بعضې هر خبره وي لکه ګیرې ته وګوره خبرې ته وګوره. عموما زیاتره دا تکالیف خلکو ته موجود وي. ولې دا ګیرې ته ولې وګوره جي دا خو پکار دي که نه. اوس زه به یو مثال خلکو ته ورکوم وی مونږ چې کوم دي که نه لاړ شو
بازار ته، نو چې د زنانو د پردې سامان الو ځان راته بد ښکاري، او چې د زنانه خپله لاړ شي او بازار کې الي او سړو ته پردو سړو ته وایي نو یو قسم پې بد نه ښکاري. د معاشرې ته مونږ اریان یو، دا خو علاج ښایو دی کې، خو بیا هم پکې داسې کمزاته خلک شته چې هغه وایي چې شیخ یې ګیره دی